دا چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې امنیتي حالت یو څه ناڅه ترینګلی بللی کیږي، خو بیا هم نړیوال سرتیري که چیرته د وتو په حال کې دي، خو د دې ژمنې کوي چې افغانستان به کله هم یوازې نه پرېږدي او په بېلابېلو برخو کې به دوی خپل حضور په افغانستان کې فعال ساتي او دغه مرستې به دوام مومي چې له افغان ځواکونو سره ترسره کیږي. خو اوس مهال چې د ناټو ځواکونو له وتلو سره هممهاله د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتلو مسئله د دغو متحدینو ترمنځ یوه ستونزه یادونه کیږي. په پام کې ده چې په راتلونکي کې ترکیه دغه مسؤلیتونه واخلي. حال دا چې طالبانو له دغه کار سره وار د مخه خپل مخالفت هم څرګند کړی دی. خو اساسي پوښتنه دا ده چې ولې د نړیوال هوایي ډګر امنیت ساتنې ته د ناټو یو غړی هیواد باید اوږه ورکړي؟ آیا وضعیت تر دې حده کړکېچن بللی کېږي چې افغان ځواکونه به د دغه هوایي ډګر امنیت ساتنې کې پاتې راځي یا دا چې نه نور څه عوامل دلته محسوس دي؟ غواړم په دې اړوندو مسایلو خپل بحث ته دوام ورکړم له ښاغلي معین څمکني سره چې د حق او عدالت ګوند مشر دی او همدا شیبه له موږ سره په ژوندۍ بڼه وصل دی. څمکنی صاحب سلام او وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. خیر اوسې، مننه. کور مو ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. ښاغلی څمکنی، غواړم چې یو ځل بیا د نړیوالو دغه ډیپلوماتیک حضور او د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر پر امنیت ساتنې چې بحث او خبرې اترې ترسره کیږي، په لنډو کې د امریکا د بهرنیو ملي دفاع وزیر او همداراز د ترکیې د ملي دفاع وزیر یو بل سره خبرې کړي دي چې څنګه کیدلی شي دغه چارې دوی په خپله غاړه باندې واخلي. دا خبرې په داسې مهال کېږي چې طالبانو وار د مخه له دې چارې سره خپل مخالفت څرګند کړی دی. بالاخره موږ او تاسې وضعیت څنګه ارزیابي کولی شو او له کوم اړخ څخه یې مهم بللی شو چې باید د ناټو یو متحد دی د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر امنیت پر غاړه واخلي؟ مننه د لوی بخښونکي او مهربان الله په نامه تاسو ته او له اورېدونکو لیدونکو ته د زړه د کومې نیکې هیلې او پیرزوینې وړاندې کوم. مننه کومه. مسله دا دی چې دا موضوع ډېر څو اړخه لري. یو یې دا دی چې د امریکې او د ترکیې په منځ کې د سوریې په حالاتو کې چې کله دوی سره زه داخل شول، هلته چندان ملګرتیا نه شوه پاتې، ځکه چې د یوه بل ګټې سره په ګواښ کې وي، په ټکر کې وي حتی. نو د بلې خوا نه ترکیه د یوازینی مسلمان هیواد دی چې د ناټو په تړون کې غړیتوب لري. بل دا چې کله امریکایان د هغو نور ملګري راتلل افغانستان ته، د ترکیه هم راغله، خو ترکیه لا تر اوسه پورې د طالبانو سره هیڅ مخامخ جنگ نه دی کړی، نه هغو سره کړی نه د هغو سره کړی دی. بل طرفه ترکیه یعنی د روسیې سره، د ایران سره او د چین سره، د پاکستان دغو سره په تفاهم کې د ډېره نږدې او ولیدلی شوه چې په تیر کې د ارمنستان په مقابل کې د اذربایجان ننګه وکړه. په دې نه دا معلومیږي چې دوی دلته د پان ترکیزم خیالات بیا هم په ذهن کې لري او هغه تیوري تعقیبوي. دلته په افغانستان کې هم د ترک تباران شته چې یو دلیل همدا کېدلی شي چې دوی هم په خپلو خلکو ته مرسته وکړي، د هم قومین ته، او له بلې خوا نه به یې د نړیوالې ټولنې بالخصوص د امریکې د مرستو توجه هم ځان ته جلب کړې وي. علاوه د دې نه مهمه دا ده چې اوس ترکیه په حقوقي لحاظ څنګه وکولی شي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د امریکې د تړون وروسته پاتې شي، ځکه په هغه تړون کې چې په دوحه کې امضا شوی دی راغلي دي چې تر اول د مایه پورې به ټول نظامیان چې هغوی د امریکې تر قیادت لاندې راغلي دي افغانستان ته، افغانستان به پرېږدي. اوس نو جو بایدن چې 11 د سپټمبر ویلی دی، نو بیا هم باید چې دوی ووځي د افغانستان نه. پاتې شوه دلته چې اوس په حقوقي لحاظ آیا ترکان پاتې کېدلی شي او که نه. دا خو د ناټو د تړون د یو برنامو له مخې چې دوی د یو بل نه په حالاتو کې دفاع کوي، که فرضاً په یوه عضوي باندې حمله وشي نو ټول مکلف دي چې هغوی حمله وکړي په هغه هیواد باندې. نو داسې ډېر سوالونه رامنځته کېږي
خو مهمه دا ده چې بلې خونه د افغانستان حکومت ته نړیوال وښیي بلخصوص چې په سر کې امریکا ده البته چې موږ د تاسو سره همغږي یو موږ چې په هر قیمت څه کېږي نو د یوې خونې مسلمان هېواد دی نو که طالبان چیرې د ترکیې سره په اړیکو کې سم رانغلل یعنې په ټکر کې راغلل نو دا په خپله یوه ستونزه وي له بلې خوا ترکیه هم چې کله پاکستان په خړ لیست کې موجود دی او تور لیست د تلو امکانات شته نو ترکیه ډېره ننګتنه کوي د پاکستان نو که چیرې دلته د پاکستان ګټې او د ترکیې ګټې بالخصوصا بیا په کل کې د ګټې کار کې شي نو په پاکستان کې د لاسه ورکړي. بله خو ښاغلی څمکنی یوه مسله چې بله هم دلته د افغان حکومت هم له دغې چارې څخه هرکلی کوي. ښاغلي حنیف اتمر هم له دې مسلې یادونه کړې ده چې د ترکیې حضور باندې کیدلی شي چې د دې ډاټ هم ترلاسه شي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي بلکې دوی له افغانستان سره همکار پاتې کیږي. خو بالعکس که چیرته د ترکیې له خوا څخه د پاکستان د ګډون وړاندیز ترسره کیږي چې پاکستان د هم یوه برخه وي دوی سره په دغې چارې کې نو دغه مسله آیا د اندېښنې وړ بللی شو افغانانو لپاره افغان ولس لپاره یا دا چې نه ممکن داسې کوم اجرایي صلاحیت پاکستان ونه لري خو هغه به دې لپاره یو ځای کیږي چې پاکستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او دوی هم د ځان د خوندیتوب لپاره دغه کار وکړي چې نه د برید پر دوی ترسره شي او نه د هم د دوی دا ماموریت بیا په دې هوایي ډګر کې له خنډ سره مخ شي. مخکې مو وویل او تاسې هم اوس یادوري وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په دریځ څرګنده وه چې نه پاکستان من حیث د حامي د طالب چې ورسره نږدې تن په تن اړیکې لري نو د دې په خاطر چې سیاسي ملاتړ یې ترلاسه کړی وي نه دا چې نظامي حضور په افغانستان کې ولري او ځکه د موږ بهرنیو چارو وزارت دا وویل چې د هغو اړیکو نه چې د سفارتونو په کچه دي اړیکې ونیولی شوې او دلته غلط تعبیر اخیستلی شوی و خو اوس پکار ده چې ترکیه هم خپل دریځ واضح روښانه کړي یو خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نظر دی د بلې طرفه که چیرې د پاکستان پوځیان د افغانستان قلمرو ته چې بدون د کومې موافقې نه را داخل شي نو په صورت کې به څو مسایل تر سوال لاندې راولي یو دا چې هغه تړون د بي اس ای چې د افغانستان حکومت او د امریکې ترمنځ شوی دی د هغو د مفاداتو سره په ټکر دی د بلې طرفه پاکستان په سیمه کې ډېر یو قوي رقیب لري چې هغه هندوستان ورته وایي هغوی به هم د عکس العمل نه پاتې نشي او په ورته وخت کې ایران هم نه غواړي چې د پاکستان قوتونه د په افغانستان کې داخل شوي افغانان هم په د تیر د 42 کالو کې د پاکستان په شکل د اشکالو سره شکایت لري هر رژیم شکایت درلودلی که دا د ډاکټر نجیب الله رژیم او که اوس د کارزي صاحب رژیم دی او که اوس د ډاکټر صاحب اشرف غني تر قیادت لاندې دی نو دا به یو ځانګړي سوالونه رامنځته کړي او اندېښنې به رامنځته کړي نو دا به یو بل داور د تاوتریخوالي ته په افغانستان کې لمن ووهي ممکن چې په پاکستان دا کار ونه کړي ځکه پاکستان هم په دې حساسیت باندې پوهېږي چې که چیرې دلته دوی راشي ستونزې به ایجاد کړي نو په دې اساس سره پاکستان هم په خپله خاوره کې د امریکې اډې هم رد کړي دي چې هلته به نه جوړېږي او تر اوسه پورې رسمي د پاکستان حکومت هم د کابل د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر په هکله هغه رسمي دریځ هم نه دی څرګند کړی چې سړی وپوهېږي چې پاکستان څه دریځ لري خو تر اوسه پورې ولې ګونګه پاتې شوې ده باید ترکیه او پاکستان او د امریکې متحده ایالات د افغانستان حکومت او طالبان به په دې باندې واضح دریځونه ونیسي ګر چې طالبانو دا رد کړې ده چې هیڅ هیواد چې د نټو سره په ګډه په افغانستان کې دوی تیرای کړی و هغه په افغانستان کې نه پاتې کیږي نو موږ هم د طالبانو د دغه دریځ نه ملاتړ کوو ځکه چې دا په خپله
بیا یوه بله لاره پرانیزي د دې دپاره چې هر څوک به ووایي چې دلته نړیوال قوتونه شته لا نه دي وتلي یوه بله بهانه به هغه شي او بل دا دی چې که د افغانستان حکومت او د دوی وسلوال پوځ بله خو ښاغلی څمکنی اوس مهال که چېرته ترکیه دې مسئلې ته اوږه ورکوي او د ناټو له نورو متحدینو سره دوی په سلا مشورو باندې بوخت دي نو وار د مخه د طالبانو حساسیت د دې مسئلې په وړاندې راپورته شوی دی خو دا چې افغان حکومت د ناټو په چوکاټ کې د ترکیې له حضور څخه ملاتړ څرګندوي او دا د دې په معنا بولي چې نړیوال افغانستان یوازې نه پرېږدي آیا دغه طالبانو چې کوم غبرګون ښودلی دی دغه حساسیت یې درک کړی ده او دا خبره او دا ملاتړ ترسره کوي یا دا چې نه د دوی له عواقبو څخه رښتیا هم موږ او تاسې لا هم ناخبره یو که چېرته دغه چاره ترسره کیږي نو څه به راپېښیږي طالب به څه کوي بالاخره د دوی دریځ به د افغان حکومت په وړاندې څه کیږي ځکه چې طالب خو په دې باور دی چې موږ ته د ترکیې مرستې هغه وخت قابل قبول دی وایي چې د ناټو له چوکاټ نه یې بهر له افغانستان سره وکړي نه د ناټو په چوکاټ کې د ښه ویلي دي ځکه چې یو وارې چې یو قرارداد کیږي که چیرې دغه قرارداد نه چې په دوحه کې لاسلیک شوی دی د طالبانو د امریکې لخوا هغه په خپله په تناقض کې قرار بیا ورکوي نو باید وي چې دغه دوی کوشش وکړي چې د خپل تړون وساتي نو د بلې خوا نه موږ هم غواړو چې د افغانستان مسله یو طرفه شي یا د مغه د بي سي د قانون پر بنسټ باندې دی وایي چې موږ پاتې کیږو او یا دی وایي چې موږ وځو د قانون پر باندې نو اوس دلته خپله د موضوع داسې ده چې په راتلونکي کې به دا ستونزې راوځي طالبان به وایي چې موږ په افغانستان کې چې یو خارجي پاتې وي موږ هم غواړو چې خپل مقاومت ته دوام ورکړو او د افغانستان حکومت بدون دینه چې فکر کوو چې هغوی وایي چې موږ د دغه ملاتړ کوو پس خبره په دواړو طرفه کې راغله خطرناک حالت ځي نو بالاخره په افغانستان کې د جنگ جګړو لوری بیا نه معلومیږي په کار دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان په داسې مسایلو کې یو ګډ دریځ ونیسي چې ترڅو د افغانانو په حیث باندې یوې نتیجې ته ورسیږي که په دا رقم ته مبهم او په جدا جدا ډول سره نظرونه وي نو دا بیا په راتلونکي کې د جنګ د کولو دپاره به دواړو لورو ته به دغه بهانه په لاس ورشي بله خو اوس مهال موږ او تاسې انګېرنه څه کولی شو حال دا چې د جګړې شدت ورځ تر بلې زیاتوالی مومي او یو شمېر ولسوالۍ لاس په لاس کېږي نړیوال د ناټو متحدین د وتلو په حال کې دي وروسته د دوی له وتلو څخه وضعیت څنګه ارزیابي کېدلی شي ځکه چې عملا موږ او تاسې اوس وینو حال دا چې په تدریجي توګه دوی د وتو په حال کې دي خو افغان ځواکونه د جګړې په ډګر کې یوازې پرېښودلی شوي دي همدا ټینګار پر دې کېږي چې موږ د افغان ځواکونو ملاتړ کوو په بېلابېلو برخو کې خو دغه ملاتړ که چېرته راتلونکي کې هم دوام مومي او موږ او تاسې د دغه وضعیت شاهدان اوسو نو بالاخره په کومې خوا روان یو ګورې په تیر کې هم د پاکستان صدر اعظم عمران خان دا خبره وکړه چې په افغانستان فکر کوم له ښاغلي څمکني سره مو په اړیکه کې ستونزه راولاړ شو مهرباني ښاغلی څمکنی اورم هماغه و چې د افغانستان ولس او حکومت ټول ټینګ کړو د دې نه داسې معلومیږي چې په هماغه وخت کې هم په یوه برنامه باندې بحث شوی و د ور له مخه اوس ګورئ چې دغه د پاکستان صدر اعظم نوې څرګندونې دا هم کړي دي چې په افغانستان کې د یو ائتلافي حکومت رامنځته شي چې طالبان به هم یوه برخه وي نو د دې نه داسې معلومیږي د وروستیو نظامي پرتګو ته چې دوی ولسوالۍ یا بیزونه په مسلمت آمیز ډول پرېښودلی کېږي ورته راځي نو فکر کېږي چې په دې باندې به توافق شوی وي مخکې له وخته او که توافق نه وي شوی نو پاسپلې د افغانستان حکومت په دې باندې چپه خوله ده هوایي ملاتړ ولې نه کوي د خپلو پوځیانو دا هغه څه دي چې ممکن په دې باندې توافق شوی وي چې څومره اراضي طالبانو ته ور پرېښودلی شي څومره اراضي د افغانستان حکومت په لاس کې وي چې بیا د اراضۍ په تناسب باندې په سیاسي میز کې عمره ونډه ورکړلی شي نو تر اوسه پورې خو همداسې معلومیږي دا خبره بله مننه کوم د مثبت بدلون په هیله کور مو ودان ښاغلی څمکنی